أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. مونږ ټولو ته معلومه ده چې یو څو ورځې مخکې د چیرمن صاحب د غم په شکل کې چې مونږ ته کم نقصان شوی دی نو زما نه شي خیال چې هغه مونږ په یو صورت کې هم پوره کړو خو چونکې دا د مسلمانانو او د پښتنو یو روایت دی چې کله هم داسې یو سانحه وشي نو هم په دې طریقو سره د هغوی ملګري مشران هغوی ته هغه خپل حراج تحسین پیش کوي. نو زه د خپل طرفه او د یو سیشه موضوع د طرفه د تحصیل کاټلنګ د پیپلز پارټۍ د مشرانو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی داسې یو غونډه راجوړه کړه چې په هغې کې مونږ چیرمن صاحب ته خراج تحسین پیش کړو. کله هم چې بیا داسې یوه غونډه کېږي نو د هغې دپاره د یو مشر ضرورت دا زموږ د پښتنو روایات دي. نو دا نننۍ غونډه مونږ د دې مشري حیات محمد کم چې د چیرمن صاحب کشر رور دی هغه ته ورکوو. امید دی ستاسو په اتفاق وي. زما دا ورور چې وفات شو د ډېر وخت په دې کلي کې د خلکو په روغو کې ډېرې منډې تړلې والې او د پارټۍ لپاره هغه ډېر زیات کردار ادا کړی دی. نن چې د هغه باره کې زموږ د ملګرو د پارټۍ د ملګرو دا کوم تعزیتي پروګرام راغونډ کړو د قرآن پاک تلاوت یې وکړو هغوی ته دعا وکړه زموږ د ملګرو د پارټۍ د پیپل پارټۍ دوی دا تعزیتي پروګرام راغونډ کړو تلاوت یې وکړو او بیا دویم شکریه ادا کوم او زموږ دا رشته دار چې موږ په ګڼ تعداد کې رال ټول ترونو زامن دي ماماګان دي ترو زامن دي او د دې کلي نور هم زموږ ګاونډیان زه د دوی هم ډېره شکریه ادا کوم. ملګرو کې ماسټر سعدي خان استاد ته زه خواست کوم چې راشي او د مېلمنو ته د هغوی باره کې یو څو خبرې او خیالات بیان کړي. چیرمن صاحب متعلق خو به موږ دا ووایو چې لکه یو دغه سړی تجربه کار و لکه د بې علمۍ او د دغه د باوجود دومره تجربه دلته کې د هیڅ چا نشته. که چېرې د هغوی څه لږ ډېر دغه وي نو کیدای شي چې هغه ډېر زیات مخکې تللی وي په دې دغه کې کارونو کې. نو زه د دې ملګرو او د دې ټولو دغه شکریه ادا کوم چې دغه له دومره عزت او دومره یو لوی دغه ورکړه چې ټول خلک یې راغونډ کړه او د هغوی دپاره یو خصوصي پروګرام جوړ. باچا ته خواست کوم چې راشي او په مختصر الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. باچا صاحب منتاج یو ډېر ښه سړی و یو روغ سړی و د غم خادی سړی و او مونږ چې بهر کاره راخلاص شو نو منتاجي ته به خامخا سلامۍ له مونږ راګرځېدو او د هغه سره به هم شیبه پیریډ اغسته نو د هغه د خدای دې هغه وبخي او الله دې هغه له جنت فردوس نصیب کړي او الله دې د هغه په کشرانو کې د هغه مقام او هغه خلوص او محبت واچولی کی او خدای دې ول دا طاقت ورکي چې د خپلو ملګرو او د خپلو دوستانو هغه شانتې قدر وکړي چې څنګه به هغه کوو. روشنه موبایل به یې راواغستې راجودینه دا په دې فیسبوک وچلوه چې دا ټول ملګري خبر شي نو یقینا حق دی د هغه چې راشي او په مختصر ټکو کې هغه ته خپل خراج تحسین وړاندې کړي. سراج الدین نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.
په جمع سره یو پیر الحمد او درې پیر کول خو به ووایو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. سره زمونږ د ټولو ملګرو زمونږ خو د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه او زورمان یو پسې نیمګړي شوي خو پې مونږ یو چې په هفته کې به لکه خامخا هغه زمونږ ځای ته نه راغلی نو لکه داسې هفته نه ده راغلی. نو زه شاروز خان د پاکستان پیپلز پارټۍ یوسي شموزې صدر ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. دې کې نن 4 اپریل چې دا زمونږ د پیپلز پارټۍ دپاره او د غریب عوام د پاکستان غریب عوام دپاره ډېره سیاترین ورځ ده، ځکه چې په 42 کاله مخکې بټو صاحب و هغه پانسي شوی و او د اوسه پورې دا دی چې چا پانسي کړی و د هغه د اوسه پورې څوک نوم هم نه اخلي او یو ملزم چې پانسي شي نو هغه کال بعد د هغه بیا څوک نوم نه اخلي. خو دا 42 کاله وشو او د بټو صاحب په ټول ملک کې دا د برسی مناوي. د کاټلنګ انفارمیشن سیکرټري رپت شاه ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ډېر افسوس کوم حقیقت چې نن ډېره د غم ورځ ده د بټو صاحب د پانسۍ هغه ورځ هم د 4 اپریل چې کوم دی او بیا خاص کر زمونږ د منتاجي کاکا الله تعالی دې ولې جنتونه ورکړي ټولو مؤمنان مسلمانانو له او ډېر زیات پې مونږ نیمګړي شو. حقیقت دی چې تاسې کاټلنګ منتاجي کاکا باندې څومره نیمګړي شو نو داسې د دې نه پس دې مونږ له داسې دوک الله تعالی نه راکوي چې زموږ پارټي پې نیمګړې شي. اوس زه د تحصیل کاټلنګ جنرال سیکرټري نعیم خان ته خواست کوم چې راشي مختصر الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. نننۍ ورځ د پاکستان په تاریخ کې یو سیاه ورځ ده، یو د ظلم او د بربریت مظاهره چې د هغې وخت جرنیل کړې وه نو دا هر کال مونږ د بټو صاحب په برسی باندې یو ځای کېږو، کله په ضلع کې او کله په تحصیل کې. نور کله په برسی کې چې بهونو منتاجي کاکا کې یو دا صفت و چې هغه د مشر نه مشر او د ورکر نه ورکر او د عام نوجوانانو سره به هغه نارهبازي به هم کوله او د هغه حوصله افزایي به هم کوله. نو څنګه چې رفعت شاه دا خبره وکړه چې زه د تره نه پس لکه موږ څه نه څه شکل کې خپل هغه د پارټۍ سره وابستګي چې کومه وه هغه جاري ساتلې ده، نو زه د منتاجي کاکا کشرانو نه دا تمه لرم حیات محمد دي نه او د هغه د زامنو نه چې تنن نه دي هغې خپله جنډا کوم ځای چې منتاجي کاکا لګولې وه د هغې نه دې 2 فوټه بره کړي نوره او انشاءالله دا پارټي به هغې له عزت ورکوي، د هغې سره به په دک سخ کې، د هغې سره به په هر مشکل وخت کې، د هغې په خوشحالۍ کې دا به هر ټایم شامله وي او خدای پاک ته منتاجي کاکا له جنتونه ورکي. نن ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د قائد عوام د ذوالفقار علي بھٹو شهید برسی ده د نن نه 42 کاله مخکې چې د پاکستان خلاف کم سازش شوی و، عالمي قوتونو چې کم سازش کړی و او په هغې کې هغې کامیاب شوي وو نو دا د پاکستان د زوال ورځ هغې ورځ نه شروع شوه. یو منتخب وزیر اعظم لاول تخته الټاو شوه او بیا د هغې نه پس د ظلم دې انتها ته وګورئ چې په دې دومره جدید وخت کې یو منتخب وزیر اعظم د پانسۍ په تخته باندې خیږي. دا ډېره د افسوس دا ډېره د دغه مقام دی. خو افسوس سره زه دا وایم چې جمهوري قوتونه هغه بلکې زه به زه چې نادیده قوتونه چې کوم د بټو خاندان د وینې تږی دی هغې لام نه دي ماړه. جمیل وکیل صاحب ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. د منتاجۍ صاحب متعلق خو کار څومره خبرې وکړو زما په خیال باندې نو به ډېرې کمې خو په ساده الفاظو کې به دویم چې هغه یو دانشور و که هغه سره به تا د رحمان بابا متعلق خبره کوله نو دغه دیوان ورته لکه د قرآن د حافظانو ورته پاڼې په پاڼې ورته یاد و. که د هغه سره د سیاست په میدان کې خبره شروع کړه نو د پاکستان ټول هسټري دغه په دې مغزو کې پرته وه. داسې د هغه سره که تا هم د پښتو د رسم و روایاتو په حواله خبره وه نو په دغه رسم و روایاتو په دغه کلچر په دې جرګه په دې خبرو باندې هم هغه ډېر ښه پوهېده. نو زما په خیال چې هغه په دې انګریزۍ کې ته پرفیکټ وایي هغه یو پرفیکټ سړی و، مکمل انسان و، هغه په هر څه باندې پوه و. خو مر خو علي خان یو شاعر دی هغه وایي یو ورځ به دغه ګوشي علي خانه چې پلان کې هم لکه ګرد و غبار تېر شه به دا په موږ ټولو به دا راځي
مازدیګر کې سیلې توپان نه شي ورسې ویسي ختم کی دغه زندگی زنګ د ټولو د موږ به ټول زو هم یو انسان او بشر د دنیا نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تللی دی صحابه کرام تللی دي زمونږ مشران تللی دي او دغه زنګ د پاره اولاد د خدا نن چې کوم دته خراج تحسین وي دغه په شان کې چې دلته ناس شو د پارټۍ د ټول مرګري راغون شوي دغه د قربانو دغه د پښتونولۍ دغه د انسانیت زما په خاطر ته سلام دی او دغه مننه ده. جمیل وکیل صاحب نه پس اوس بل ملګرو زه داسې شخصیت راغواړم چې د چا سره چیرمن صاحب د خپل ژوند ډېر نشیب و پراز لیدلی و. حیدرعلي وکیل ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار خصوصا د علاقې او د علاقې نه زه وایم چې علاوه د شموزو که خلک سوچ وکړي نو د دوی ډېر غټ نقصان وشو. ځکه هغه سره یو تاریخ و، تاریخ دان سړی و، تاریخي خبرې به یې کولې. که د علاقې د چا سره خبره به راله د بل علاقې سره یا د بل کلي سره یا په تحصیل تغبیه یا مردان نو هغه به باقاعده وکالت کو په د ثبوت سره په غم باندې د هغه په خفګان دغه باندې او د هغه په مرګ باندې زمونږ ټول خفه یو، ټول کلی پې خفه دی، ټول علاقه پې خفه ده. او په ثبوت سره خبره دا ده چې په داسې وخت کې جنازې ټیم ایښودل شوی 7 بجې چې نه د لرې خلک را رسېدي شي او نه دا ټیم داسې و. دا نه شپږ وي، که دا 10 بجې د شپې وي 11 بجې وي نو بیا به هم د دې نه یو په 10 په خلک ډېر و. خو د هغې باوجود د دې زه د دې ستاسو خپلو خپلوانو د خپلو ملګرو د ثبوت سره خبره کومه چې یاره دا خلک دومره راغلي و دا ثبوت دی چې دا یو ډېر ښه انسان و، ډېر روغ انسان و، دا سم انسان و او د خلکو عبدالعزیز ملګری و. او په ډېرو ملګرو ته به یاد وي یا د هغه ویډیو روان وي نو هغه به یاره سفید هاتي مجھے مروانا چاہتے ہیں، مجھے مروا رہے ہیں. سفید هاتي به دې امریکې ته وي. کسنجر یو دغه وزیر خارجه و غالبا هغه ویلي و چې تا به زه یو سبق ښیم، دنیا ته به تا سبق کوم. څه چلې کړو؟ شفاعت چې و سعودي عرب والا مشر یاسر عرفات صدام حسین دي، دغه قذافي صاحب دي، دا واته ملکونه اسلامي ملکونه هغه یو ځای کړي او دا نن چې په سعودیه کې خلک دي او په بیروني دنیا کې خلک دي نو دا ټول هغه راغونډ کړي او هغه چې کوم اسلامي دغه هغه د هغوی خوښ نه و. هغه یو اسلامیک دغه یې جوړو پروګرام یې جوړو. هغه پکې نه یورپ منه نه پکې روس منه نه پکې چاینا منه، هغه په خپله یو دنیا جوړوله، اسلامي دنیا یې جوړوله. هغه هغې نه غوښته. 2-3 ججان په 109 کې تاسو په دې عام خلک پوهېږئ په 109 په 302 په 109 کې څوک پانسي کېږي نه کېږي هم پکې نه. خو هغه خو زه تاسو ته یم چې هغه ضیاءالحق نه دا ده چې د کور سړي مړ کړ. د پاکستان پیپلز پارټۍ PPP 48 سابقه امیدوار جواد خان بایزی ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. خلک وفات شوي دي، ټول خلک ته الله پاک به دې وبخي او د کرونا چې کوم مرض راغلی الله پاک دې دا هم د دې زموږ د ختم په برکت سره ختم کړي. ملګرو خبرې وکړلې دا منتاج کاکا والي سره، نو هر انسان زموږ چې کوم دلته کاري ملګري ودرېدل تاسو سره هم رابطه شوي او زیات چا سره چې رابطه شوي دي نو په ښه الفاظو کې د هغه یادوي. همیشه زما سره هم چې کوم دي تقریبا داسې یو شپږ نیم کاله وشو نو هغه همیشه چې زه راغلی یم نو موږ یې ډېرې غټ عزت هم راکړی دی، پوهه هم راکړې ده، خبرې راته هم ښوولې ده، موږ یې خبره هم اورېدلې ده. ډېر هوښیار سړی و، ډېر قابل سړی و. الله پاک دې سره د خاورو وبخي. پاکستان پیپلز پارټۍ PPP 48 سابقه امیدوار جواد خان بایزی ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار کلي چې کوم راغلي دي د پارټۍ کوم مشران دي، د دې عزیز ولي کوم مشران دي، ټول ته په جمع السلام علیکم. نن زمونږ د ټولو ملګرو خبرې وکړئ. مونږ نن د قرآن پاک ختم کړو، منتاج کاکا وفات شو او بھٹو صاحب په دې تاریخ باندې پانسي شو نو هغه مونږ قرآن پاک ختم کړو. تاسو ټول راللې، الله پاک دې تاسو له اجر درکړي، الله پاک دې هغوی مو بخي چې کوم خلک وفات شوي دي ټول خلک ته الله پاک به دې وبخي او د کرونا چې کوم مرض راغلی الله پاک دې دا هم د دې زموږ د ختم په برکت سره ختم کړي. زموږ راغلی میلمه سجاد خان سابقه صدر پاکستان پیپلز پارټۍ ته خواست کوم چې راشي او مختصر الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي.
نن زه ړومبی خو معذرت کوم چې زه لیټ راورسېدم، خو چونکې نن د 4 اپریل دا کومه پروګرامونه چې دي نو دا په دې ټول ډسټرکټ کې وه. په تخبې کې هم پروګرامونه وو، په ګجرو ګډه کې هم پروګرامونه وو، په مردان سیټي کې هم پروګرامونه وو، دلته هم دی یو 8 پروګرام وو. نو بهرحال ما په خپل کوشش باندې چې کم ځای ته زه رسېده شم نو ما هلته کې ځان رسولی دی، خو دلته ما اراده کړې وه چې دلته به زه خامخا نن راځم. او د هغې بنیادي وجه چې کوم دی نو د منتاجي کاکا تعزیتي ریفرنس و، او مونږه چې کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ دپاره د هغه کم خدمات دي، د هغه کم سوچ و، پوه شوې. نو په دې کې دا ما ضروري ګڼله چې زه نن دلته کې راشم او هغه ته خراج تحسین پیش کړو او د هغه دپاره د مغفرت دعاګانې وغواړو او د هغه سوچ او د هغه فکر چې کوم د دې علاقې دپاره او د خپلو ملګرو دپاره او د پارټۍ دپاره د هغه سوچ د پرمختګ دپاره موږ د ستاسو سره ملاتړ ودرېږو او ولاړ به یو انشاءالله. او که خیر دا میشن او دا پروګرام چې کوم د منتاجي کاکاو دا به مخکې بوځو انشاءالله. علاوه د 4 اپریل دا ورځ چې کوم نن مانځلې شوې ده دا د پاکستان په تاریخ کې یو ډېره تیاره ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې د عوامو نه یو خپل قائد جدا شوی و او هغه قائد په داسې طریقه جدا شوی و چې د عوامو په زړونو کې یو اور بل کړو. نن د هغې ورځې د مانځلو ورځ ده.